بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد رب زين خادي نو مخکې سبق کې دا معرفي اقسام چې نه هغه شروع شو چې د معرفي اولنې قسم ضمیر دی ضمیر من کله راوړی شو اسم عالم کله راوړی و او اسم اشاره به کله راوړو د اسم اشاره یو اصلي غرض او پنځه چې دا مجازي اغراض دا مخکې سبق کې شو نن سبق د اسم موصول ذکر دی په معرفي په اقسامو کې څلورم نمبر قسم هغه د اسم موصول دی اسم موصول تعریف ہوتا سو مخکې کړه دی چې هغه د صلې نه بغیر جز د جملې نه جوړیږي او اسم موصول وکړه راوړو نو بدی کې موږ شان خبر رقم چې موږ په اسم اشاره کې کړو چې د یو څه د متعین کولو لپاره بل څه ذریعہ او بل څه طریقه ستاسو سره نه وي صرف دا چې تداغیر لپاره اسم موصول ذکر کې لکه یو کس تاسو سره پرون تللی او تاسو سره سفر کړی او تاسو سره پرون چې نه هغه موجود او ته اوس داغه په باره کې تعالی نه نوم در دی نه تعالی داغه اوصاف در دی او ته دا په باره کې خبر کې و الذي كان معنا امس مسافر په نو چې موږ سره کم کسونو هغه نن په سفر باندې تللی نو دلته کې تعالی داغه نوم نه لري داغه صفات نه لري چې څنګه سره ته به زموږ سره وو نو دلته کې تا اسم موصول لري لپاره استعمال کو چې دا یو څه د متعین کول لپاره د یو څه د معنا حاضرول د پاره د متکلم سره د مخاطب په ځای کې بل هیڅ یو څه نه بلکې صرف دا یو ذریعہ متعین چې ته په اسم موصول سره د ذکر کوي دا غیر لپاره د اسم موصول لوړل کېږي دا نه علاوه کله کله د سی وی چې یو څه د متعین کول د پاره بل څه ذریعہ سره وي ان دغه وصف ذکر کول دغه عالم ذکر کول یا دغه نور صفات ذکر کول دا ته معلومه غطاغ نه ذکر کې بلکې اسم موصول ذکر کې نشپک اغراض نور دي چې دغه لپاره اسم موصول استعماليږي نو کتاب کې وسره وای په مخه وسرزو واما الموصول هر چې موصول له یعنی په موصول کړه راوړل لګي معرفه په موصول فیؤتا به پس راوړل لګي به سره اذا تعین طریقا لاحضار معناه چې کله دا غیر معنا ظاهرول لپاره یعنی دا غیر متعین کول لپاره صرف دغه یو طریقه ستاسو موجود وي او بل هیڅ یو طریقه ستاسو نه که قولی کله استاد خو شو الذي كان معنا امس مسافرون کم کس پرون زمون سره هغه مسافر دی نو وځل کې دا الذي كان معنا هغه کس پرون زمون سره وو نو د دې په دای کې د دای کس نه تعالی نوم درځي نه تاسو صاحب مال بل څه او سب تعالی دا په چې پرون زمون سره موجود او نن په سفر کې دی نو دې لپاره اسم موصول دی استعمال شو اذا لم تكن تعرف اسمه يعني دا تعالی خبره کوي چې کله ته نوم نه پیژنې شکل ته نوم معلومه نو بیا خو هغه اسم موصول لپاره نه ذکر کوله اما اذا لم يتعين طريقا لذلك فيكون لاغراض اخرى او کچرته د هغه د متعین کولو د لپاره ستاسو نور او طریقې هم وي مطلب تای نوم یا تای عالم یا وصف تا د هغه ذکر کول شول چې دای په ذریعہ تا د متعین کول شو خو تا د نوم په ذریعہ سره یا د هغه د وصف په ذریعہ سره تا د متعین نکو بلکې د هغه لپاره تا اسم موصول ذکر کو نو اسم موصول د نور شپږ اغراض لپاره دي پایګي نمبر 1 د تعلیل لکه تعلیل شو تعلیل دې ته ویلېږي چې د اوسس وجه بیان دی یو خبره وجه بیان دی لکه الله پاک فرمایلی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا چې بشکا کسان چې ایمان راوړل او نیک کارونه کوي عمل صالحه کوي نو د پاره نو د پاره با جنت الفردوس پي و د جنت الفردوس مستحق دای ګرځولې دي چې جنت الفردوس په من مستوب کې چاته ملاويږي نو الله پاک دلته عالم ذکر نکو چې زه ته ملاويږي امر ته ملاويږي بکر ته ملاويږي یا د پلانکی خلکو ته ملاويږي د پلانکی خلکو ته ملاويږي بلکې الله پاک دا عام ذکر کړل چې د جنت الفردوس په من مستوب په تور باندې آی کس داخليږي بچا کې جدا صفات دي یعنی کم کس لکه ایمان نه وړي او عمل صالح کوي دغه په جنت الفردوس ته من مستوب په اعتبار سره دي نو دا د جنت الفردوس ته داخله دوه وجه ده چې علت دی چې جنت الفردوس ته د مستوب په تور باندې هر کس داخليږي پچا کې چې دا علت موجود وي یعنی ایمان او عمل صالحه چې ایمان او عمل صالحه پکې نه جو که الله پاک په خپل فضل باندې داخل به واس نشته کړی نو دا د علت بیانول لپاره لکه اسم موصول سره سلنه ذکر کو التعلیل لك ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ها وزه صحیح ده کلاس خالد زو
صحیح ده و اخفاء الامر بدی پوښتنه تاسو دویم نمبر و اخفاء الامر عن غیر المخاطب چې د مخاطب نه علاوه د بل چا نه خبره پټول یعنی یو کس ته او هغه تاسو سره خبره اتره چې نه دا ته وکړه او ته بیا کس ته دا خبره په باره کې غوړل کې هغه د نورو کسان سره ناشته نو دا ته چې صرف د مخاطب ته پته ولګي نور ته پته نه لګي نو دا غي د پاره ته دا لفظ دا راوړي اسم موصول راوړي لکه دلته کې مثال چې ذکر کړل نو واقعیا دا ده چې یو سړی دی هغه امیر صاحب سره دا کړه کوم چې بادشاہ دی او قاضي دی او حاکم دی نو هغه ورته ویلو چې تعالی بزاو انعام بدل کوم مطلب 1 لک روپے بدل انعام در کوم او بیا دیو لګیدو او د خپل ملګری ته دا خبر وکړه چې ما ته بادشاہ ویلو چې تعالی بزاو 1 لک روپے ته انعام بدل کوم دې خبره باندې پوښوي 1 لک روپے بدل در کوم بیا دې یو صورت نو چې راغی هغه ملګری ته خپل خبر ورکړي خوشاله دی بادشاہ ولا روپے ورکړي دي خپل حاجتونه دای په پوره کړی دي نو دې ملګری په ذکر دی چې ملګری یو کته دا د نورو ملګرو سره نازو په مجلس کې نو دې اوس خپل ملګری د خبرداري ورکړي ځکه چې دې خوشاله دی او دوی جره په ما باندې احسان شوی دی بادشاہ مال پیسې راکړي دي نه دې خپل ملګری خبرور غواړي فعلې کې ملګری خبره جنو خلک خبري انور خلک بیا ودته مسته جوړيږي چې لکه تعالی بادشاہ ولې انعام درکو تاسو چل کړو تعالی پیسې درکړي او تعالی ولې درکړي او جو اته بادشاہ ته مسله جوړي ده ته مسله جوړي ده نو دې صرف خپل مخاطب خبري انور خلک ته نه خبري نو دې واخذت ما جاد الامير به وقضيت حاجاتي كما اهوا واخذت اخذ ياخذون لنا سرا ينصرون ما اغستليو ما جادل جاد يجوزنا سخاوت کول ورکول هدیه ورکول امیر جو مشر تو بادشاہ تو وي وقضيت قضاء يقضي پورا کول معنا حاجت مفرد حاجات جمع اهوا د سمع يسمعون بمعنى خواهش اي واخذ ما جاد الامير به ما واغسل هغه سيزونه ما واغستل هغه چې بادشاہ ما ته هدیه راکړه یعنی بادشاہ چې ما ته کوم هدیه راکړه وکنه نو ما هغه واغستله وقضيت حاجاتي كما اهوا ازما چې څنګه غوغو د خپل حاجات مې پوره کړل نو اوس دا خبره چې لکه نه لګی دا ماجات ما اسم موصول ذکر کو نو اسم موصول سره خپل سلینا دا چې نه دا خو ترکیب کو مفعول به جوړیږي او دل لګی دا خپل خبره هغه وکړه چې را بادشاہ چې ما ته کوم خبره کړو وکنه او ته ماته چې زبر تعالی انعام درکوم نای مال اوس دا چې نه د مخاطب ته پته ولګی ځکه دا سره مخکې خبره اتره کړو چې مال بادشاہ پیسې راغی نو خلک راغی نه خبر نه کړو چې بادشاہ 100 روپے درکړي ولې دل درکړي یو څه چل دي کړو لکه پوښوي نو دویم ځای هغه دی چې په کوم ځای کې اسم موصول ذکر کیږي نو هغه موږ وی چې اخفاء الامر عن واخفاء الامر کاف دلان داخله واخفاء الامر عن غیر المخاطبين چې د مخاطب نه علاوه د بل چا خبره پټول لکه داغي مثال واخذت ما جاد الامير به وقضيت حاجاتي كما اهوا او ما واغستل هغه چې بادشاہ راکړل ماته امیر راکړل ماته او ما خپل حاجت پر وکړل لکه څنګه چې مخ وقوا وتنبيه على الخطا دریم نمبر ذکر چې هغه اسم موصول ذکر کیږي چې په خطا باندې تنبيه ورکول دي په خطا باندې تنبيه ورکول لکه سکسان دي او داوود یو قبيله والا سره ملګرتیا ده مطلب دا خلک ته د لاولنی سب کې تناستي دا عبد الله و احسان الله و شفیع الله دا چې د دې ملګرو سره د اسماعیل سره څه نه اسلام الله د دې سره ملګرتیا نه خدا اسلام الله او اسماعیل جنن دا د دوی مال تغلري یا د دوی عزت تغلري یا بل څه تغلري خودو وسره د خپل د ملګرو سره د عبد الله او شفور الرحمن او د دوی سره تعلق برابر کړی دی د خپل حاجات حاصلول لپاره د خپل مقاصد حاصلول لپاره خدا په الرحمن لګو غیر سره نه دی په پوښتنه لري لکه د بخو کڼکپان دي نو دې قسم ته وی دی عبد الله الدا چې ان الذين ترونهم اخوانكم يشفي غليل صدورهم ان تسرعوا وای هغه کسان چې تاسو خپل رونه غنئ هغه کسان چې تاسو خپل رونه غنئ د دوی د سینو دا خیره به حل برابرۍ چې کله تاسو راوغورځول شي هلاک شي یعنی مطلب دا کنه چې تاسو خو د دوی سره ملګرتیا کوئ او تاسو دوی خپل رونه غنئ خو لکه دوی تاسو د مقصدونو د وجې نه تاسو سره ظاهري تعلق برابر دی خو نور دوی تاسو ته دومره غلري کنه چې دوی زړه په دې خبره باندې خوشحالي کې چې تاسو هلاک شئ
نو مطلب دا چې تاسو لکه چې دوسر د ملګرتیا کوي نه دا ملګرتیا چې نن تاسو لکه په خطا باندې تاسو لګي اوس نمونه ولا ولا غستلو ځکه نمونه غستل نه یاران خبرېدل اول لګي دوه سره ملګرتیا نه دوی چې لکه تاسو مونږ باندې شکونه کوي خدای د خپل ملګری برابرې چیرې دوی خو پرې دوا خدای خپل ملګری چې زما د ملګری دي ته دوکا حاصل نه کی او تنبيه على الخطا تنبيه په خطا باندې لګوي ان الذين ترونهم اخوانكم بشکا کسان چې تاسو یې خپل رونه ترونه دا ترونه بدل کې څنګه تر ایونا سو بدل کې تر ایونا را آیا را باب ده بیا څنګه شو لالغو بګي یسلو علی قاعده و چلی دلا حمزه حرکت ما قبل ته نقل کړو شو حمزه تب کړو شو ستې جوړ شو تر ایونا ستې جوړ شو بیا یا متحرک ما قبل مفتوح ده پس شو ستې جوړ شو تراونا بیا تراونا ان الذين ترونهم ما بری کتاب کې پیش کړه ده تو بری کې پیش کړه ده غلط دی جی ان الذين ترونهم اخوانكم بشکا کسان چې تاسو یې نه خبر رونه یشفی غلیل صدورهم ان تسرعوا یشفی شفا یشفی معنا جوړېدل غلیل دغه ته ویل کېږي کینا بغض حسد صدور د صدر د مرسینې ته وي ان تسرعوا سرای سرعوا فتحف ته غردیدل یشفی غلیل صدورهم ان تسرعوا برابرېږي شفا مومي د دوی سینو هغه بغض حسد او کینا ان تسرعوا چې تاسو هلاک کړل شي راوړدول شي ای مطلب دا تاسو سره خدان ملګری حساب وي نور دو غواړي چې تاسو هلاک کړئ شي هغه پوښتنه به باندې سلورم نمبر وتفخيم شان المحكوم به دا محکوم به د شان ظاهر ول لپاره چې دا محکوم به چې کنه د شان ډیر لوی دی محکوم به څه نه پیژنم ملکانو محکوم علیهم نه پیژنم محکوم به نه پیژنم حضور باندې وای جمله اسمیه خبریه چې په کې محکوم علیکم وي او محکوم به کوم وي جمله اسمیه خبریه کې محکوم علیه په کې صحیح مسند الیه او مبتدا کنا او محکوم به په کې صحیح مسند او خبرو تاسو ویلو چې په جمله اسمیه کې اولنه سبقونو کې چې جمله اسمیه کې مبتدا د څه نومونه وي محکوم علیه ورته وي او مسند الیه ورته او خبر ده مسند او محکوم به وي او په جمله فعلیه کې فعل د څه نومونه وي فعل ده محکوم به وي او څه وي او په جمله فعلیه کې فاعل ده مسند الیه او محکوم په دې خبره باندې تاسو پوه شئ نو د محکوم به د شان اوچتول لپاره چې دا محکوم به چې دا چتلو اوچت شان والا دی هغه لکه شعر لیکل دی ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول ان الذي سمك السماء سمك يسمكو د نصرين سورنا معنا اوچتول اسمان خو جو سما خو جو پیژنې اسمان ته وایي بنا ابني جوړول ضرب درمونه بیت مفرد دی بیوت جمع ده دلګي د مراد بیت الله شریف ته دعائمه د دعامه جمع ده او دعامه استنی ته او دعائم استن ډیر استنی اعزنا اسم تفضیل قوي کېدل او اطول د طوال يطولنا نصره کرمنه بمانه اوچتېدل ان الذي سمك السماء بنى لنا بشکا ان الذي سمك السماء بشکا هغه ذات چې اوچت کړی دی اسمان بنا لنا بیتن دغه الله پاک زمونږ لپاره جوړ کړی دی داسې یو کور بیت الله شریف دعائمه اعز واطول چې دا ایستنه ډېرې قوي او مضبوطې دي او ډېرې اوچتې دي دلته اوس ګورئ تاسو ترکیب ته وګورئ دا الذي اسم موصول ان حرف مشبه بالفعل الذي اسم موصول سما فعل هو ضمير کا فاعل السماء مفعول به فعل فاعل مفعول به ملکر صله موصول صله بالکر دا ان لپاره اسم شو او دا بنا لنا بیتن جنې کنه دا بنا فعل فاعل بنا فعل فاعل او لنا جار مجرور متعلق او بیتن اسمه بیتن موصوف او داعی معاذ له دولت صفت ته موصوف سره خپل صفات دا مفعول به بنا لپاره دا بنا لنا بیتن داعی معاذ ولو دا ټول خبر ده د ان حرف مشبه بالفعل لپاره دا سره دا ان حرف مشبه بالفعل لپاره سره خبر ده او خبر ده څه ویل کېږي مسند ورته اول ورته څه وایي
نو دلته د محکوم به د شان او چتول لپاره چې ته کنه چې زمنګ د کور بیت الله شریف دا منګلا زید عمر بکر یا نورو ګلکارانو د دنیا نه روک کړه بلکې زمنګ د کور چا روک کړه ده ان الذي سمك السماء بشک هغه ذات چې اسمانونه جوړ کړی دي هغه ذات چې جوړ کړی دي نو هغه زمنګ د پاره د یو کور جوړ کړه ده چې هغه هغه استری چې دا اوچتي دی او طویل دي هغه په دې خبره باندې پوه شوي نو دلته کې د دې محکوم به د شان ظاهرول لپاره چې زمنګ د کور چې کوم دی بیتن زمنګ د کور چې د معظم دی او د لو شان وانه دی چې هغه دغه جوړ کړي هغه جوړ کړي چې کوم اسمان نه جوړ کړي نو دلته کې د محکوم به د شان ظاهرول لپاره اسم موصول او صله ذکر شولا الذي سمك سما د سی ونه وي چې بشک زید عمر بکر هغه دي چې زمنګ د پاره کور جوړ کړي دی د سی ونه وي هغه په دې خبره باندې پوه شوي په دې خبره باندې پوه شوي نو تفخیم شان المحکوم به د محکوم به د شان او چتول او ظاهرول لپاره غټول لپاره د محکوم به د او چت نه ان الذي سمك السماء بنا لنا بشک هغه چې جوړ کړ او چت کړی دی اسمان بنا لنا بیتن زموږ لپاره د څه کو جوړ کړی دی دعائمه اعز واطول چې دا هغه استری د ډېر او چې قوي دي مضبوط دي اطول او وګدي دي والتحویل تحویل ولګي هول نه کوي دغه پټ کې دي نه تحویل ولګي هول نه کوي تا یعنی یو خبره چې ده کنه یو څه هغه ډیر زیات عظیم الشان وي هولناک یعنی هغه ډیر زیات خطرناک وي یری والی او دا یری والا د اساس دا بیا د تعظیم د وجنه او یا تحقیر د وجنه لگا الله پاک فرمای فغشيهم من اليم ما غشيهم دلګي دا حضرت موسی علیه السلام هغه کم فرعونیان چې فرعونیان الله پاک غرق کړل نو دا الله پاک په چپو سره غرق کړل نو الله پاک دې ونه چې دا چپې لس چته وی لا 15 چته وی یا لس فوټ دی یا لس میټر دی یا شل میټر دی قلب فغشيهم من اليم پس پټ کړو دل دریاب ما غشي ما چې پټ کړل مطلب دا چې دا موږ اندازوم نشو کولای ډیر زیات اوچته دا په چپې پر راغلي او یا تحقیر د وجنه لکه من لم يدري حقیقت الحال قال ما قال الیکم کسی په حقیقت باندې نه پوهیږي دا وای هغه څه چې وای هغه څه کوم چې راغوخی ندل کې دا ما قال دا اسم موصول سره خپل سلینا دا تحقیر لپاره ده مطلب کوم کسی په حقیقت باندې پوهیږي نه هغه بس څه خو له ورته جوړي ندل کې دې څه هغه هون لګي بیان تحقیر د وجنم شپږم نمبر تحکم ولګي استهزاء تا کله کله د استهزاء د ټوکو کول لپاره هم اسم موصول سره خپل سلینا ذکر کیږي لکه دې کافرانو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وی یا ایو الذی نزل علیه ذکر اے کس په هغه باندې قران مجید نازل شوی انک لمجنون تقول ونی وسغوغ لکه پیغمبر علیه السلام نوم ولورتلو دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوصاف له مرتل او دا استهزاء د وجنه د سپکوالي د وجنه نعوذ بالله او پیغمبر علیه السلام ته نوم نه ذکر کوم لکه الذی نزل علیه ذکر اے کس په هغه باندې ذکر مراد قران مجید قرآن مجید بنا دي شي تقول ونی لکه پوه شوي نو اسم موصول د دې یو اصلي غرض دی چې مطلب دا غیر متعین کول لپاره صرف دغه یو طریقه ستاسو سره موجوده بل څه طریقه نه وي او شپږ طریقې جنن دغه دغه مجازي اغراض دي یو دا چې لکه د تعلیل لپاره دویم د مخاطب نه اعلان بل چا حکم پټول دریم په تنبیه الخطا په خطا او دریم سلورم د محکومی د شان چتول لپاره د تحویل لپاره تحویل بیا تعظیم لپاره یا تحقیر لپاره او شپږم د تحکم لګي استهزاء په دې پوه شوي ډیر شو پرون به چوټیم شو وکنه یارانو